محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يؤتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ألم ترى آیت نگوری تاندی کتلی الى الذین آیت نی خبردار الى الذین دا کسانونا اوتو چو ورکڑشو غیتا نصیبا حصہ من الکتاب دا کتابنا یدعونا اغی بللشو الى کتاب اللہ پترب دا کتاب دا اللہ تعالی لیحکم دا پار دی جو حکم کی فیصلو کی بینہم پمیز آغای کی ثم یتولا بیا گردی فریقن یوڈل منہم ددینا وهم معرضون بدی حال کی چاگئی اعراض کون کی ای گرزیدون کی. شاعتا آیاتون کے اللہ فرمائل چی دا اہل کتاب دا دی دمرا پا مزاج کے خراب والدے چی دی بالعیاذ باللہ دا اللہ پیغمبران انبیاء کرام دا بے شہیدان کول. اس دی آیات کی اللہ جل شانو دا اہل کتابو یو بل غلط خوی ذکر کئی. اہل کتاب و یہودیان چکم پا خیبر کے پاتے کے دل نو پا آگئی کے یو اچت مالدار سردارانو کی یو تند اچت خاندان نا یو اچت خاندان زنانه سر بدکاری وکړه او هغه دواړه واده کړیو او د بدکارای سزا چې واده کړی نو په قرآن مجید کې زمونږ په شریعت کې هم سنگسار کېدل دي په کاڼو ویشتل دي او د هغې په شریعت کې هم داو دا خبره دا آل کتاب ملایانو تا مخی رالا نو آل کتاب ملایانو ہوئے چی یرا دا سی چلے چی دا دی مالدارانو وطوی چی یرا منگ پخپل کیو او دیلا ستاسو نرم حکم جوڑ کئی چونکہ آل کتاب دا غی ملایان اگر دنیا پرست خلق کنو آغای با پا پیسو مانے پتوی بدلو لے لہذا آغای وی چیارا بس خپلک یو پا دی بزان خاموشکو دی زان خاموشکو خو علتا عوامو دا طرف ندارا دی عمل راغی چی خواہ غٹ سڑے و مالدار سڑے کارو کی نو اغا دا پارا دا شریعت و کم جدا دے کدا منگ کڑو منگ دا پارا جدا دے و دالی کتاب یا کینا استل او دیوی دا سی بہو کو چھے منگ خو نبی علیہ السلام منونا خودی خلقو تا چھے دا نبی علیہ السلام نبتا پوسو کو زکا آغا نوی شریعت تے آغی کے سحکمی نا اغبو منو انو نبی علیہ السلام مسلمانانو پیغمبر چونکہ داغ شریعت زمانگ دے شریعت نا نرم دے نا پاگی کے با باید چھ رجم نیوی اغبا مگتا آسان حکم ذکر کی خودی داوی کہ چارتا رجمی نو بیا بے نمانو بیا بے انکار کو دیرال خیبر نا مدینی منوری تا خیبر تانا نبی علیہ دا مدینی منوری نا 200 میل لرے دے دیر کافی لرے دے چھ دیر آلل او دا نبی علیہ السلام تا حاضر شو دا دیس سردارانا دا مکناپکانو پا کورونو کے پٹو او سا دیر آلل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر خبر کولا چھ جی منگ راغلیو
تاسو موږ له څه فیصله د هغه کوي. نبی علیہ السلام ورته سحر راشي، اوس ناوخته دی. سحر جرال د دی د یهودیانو لوی عالم ابن سوریا یې نومو. ابن سوریا او دی دا تپوسو که یو سړی بدکاریو کې د هغه څه سزا ده. نبی علیہ السلام ورته تاسو تورات راوالی، د تورات سزا راته ووایي. تورات کې ولې د دې حکم نشته دی. ابن سوریا ورته وی چې په تورات کې خو د دې حکم شته، خو وضاحت سره نه دی. نبی علیہ السلام تورات راوالی، تورات شروع کړه لوستل. نو چې کوم ځای د رجم خبره وه، نو میاس کې پکې هغه آیاتونه پرېښودل مخکې ووې، لکه سړی اوس سورې فاتحه وایي الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم او مالک یوم الدین ایاک نعبد پکې پرېږدي اهدنا الصراط المستقیم داسې وي. دغه ځای کې د اهل کتاب یو لوی عالم حضرت عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنہ مسلمان شوی، هغه ناستو. انو نبی علیہ السلام تاغوی کذب عدو اللہ، دا اللہ دشمن کافر دروغ وی. تورات کې دا حکم دا سے نه دی. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغه نه تورات واغست ورته ماته پرې چې زی تلاوت کوم. چې هغه تلاوت ک د رجم حکم پکې راغې. نبی علیہ السلام ورته وی چې کوم حکم د رجم د بدکارۍ په تورات کې په قرآن مجید کې هم دی. انو دی وینا دا حکم خو موږ نه منو. دا الله تعالی غي ته اشاره کوي. دا اوسنی خلک زمونږ د مسلمانانو دا مزاج جوړ شوی دی. زمونږ مزاج دا دی چې هر عالم هغه زبرګ دی او نیک دی، او هر عالم ټیک دی چې هغه موږ ته زمونږ د مزاج مطابق خبره کوي. که کوم ځای کې هغه داسې خبره وکړه چې زمونږ په لکای باندې خپه کېښوده، نو بیا موږ هغه نه اورو. او د دې نه پته ولګي دا موږ د شریعت د اتباع نه زیات تابعداري د خپل نفسانیت او د خپل ځان د خپل خواهشاتو کو. ورنه اصل مسله دا ده چې اتباع او تابعداري دا د حق په کار ده. او کله چې ته یو مشر ته کېناستې، هغه دینی مشری د عمر مشری تا هغه په لاس کې خودو، نو دغه ځای کې بزان داسې ګڼې لکه کلمیت پی ید الغسال، لکه مړې پشان د غسل ورکون کی پلاس کې هغه اړی راړی مړې غږ نه کوي چې ته ما ولې اړې. لہذا چې تا ستا مصلح ته، ستا شیخ ته، پیر و مرشد ته، ستا استاد ته ستا اصلاح کوي، انو د اصلاح او د اعمالو د برابرۍ خو موږ ټول محتاج یو. نو چې دا نه چې قرآن مجید او حدیث کې کومه خبره راځي هغه زموږ د مزاج خلاف وي، نو موږ هغې له غلط تعویلونه کوو. نه، قرآن مجید د هغې مطلب مه بدلوئ، خپل ځان بدل کوي. انسان خپل ځان بدل کوي، خپل اصلاح وشي. الله فرمایي چې لیحکم بینهم ثم یتولوا وهم موردون ذلک بانهم الله وی دا په سبب د دې قالوا چې وی دی لن تمسنا النار هرگز ومسن کې موږ لره اور الا ایاما معدوده مگر د شمیر یو څو ورځې. الله فرمایي د دی دا غلط خوی دا دی د وجې دی چې دی وی د دی روایتونه مه منئ، د مسلمانانو د نبی علیہ السلام مه منئ. خبره وجه د هغې دا ده چې منګه یعنی منګه اهل کتاب، منګه عیسایان هم ځان ته وي او یهودیان هم دا خبره کوله چې منګ جهنم ته به نه ځو الا ایاما معدودات مگر د شمیر یو څو ورځې. بس یو څو ورځې به تېرو. هغه یې وي چې موږ په جهنم کې صرف ورځې تېرو، او د هغې وجه به هغه دا وي چې د دنیا عمر دا 1000 کاله ده د هغې په نسبانې، او د هر ضرب کال په بدل کې به موږ بس یو ورځ تېرو. نو چې یو هفته په جهنم کې تیر کو بیا به جنت ته ځو. یا یې وي چې موږ په جهنم کې صرف 40 ورځې تېرو. ځکه زموږ مشرانو
هغه د سخی عبادت دا سلوي خرزه کړو دک سزا ورته ملاویږي باقی جهنم تتلل نشته دي الله تعالی فرمای وغرم دوکه کې چولی وغی لرا دوکه کړه وغی لرا فی دین په دین کې ما هغه کان یفترون چي بد ذات نه جوړول هغه د ځان نه سیو یو حدیث هم جوړ کړو هغه حدیثونه هغه د خېټې نه جوړول هغه وی ان الله عید یعقوب الله تعالی حضرت یعقوب علیہ السلام سره دا وعده کړی دا الله يعذب بني الا لتحلة القسم چې الله تعالی به د یعقوب علیہ السلام اولاد ته غضب نه ورکړي مگر الله تعالی قرآن مجید کې یو قسم کړی چې ما منکم الا واردها چې هر یو سړی به د جهنم باندې تیریږي به دی بځي بس یو دغه د قسم پوره کولو د پاره به لږ وخت له جهنم ته دننه شو نور موږ د پاره غضب نشته دی او دا د دی غلطه ارزوګانې وي چې دی ځان له لګولې وي داسې په دې دور کې هم ډېر خلک داسې دي وای موږ شاه خصوصا پنجاب او سند کې داسې ډېر دی موږ شاګان یو باچاهان یو موږ ته به الله غږ نه کوي موږ د رسول الله آل یو یا اسی مثلا موږ پلان کای سلسله سره ټچ دا په سلسلو نه ده خپل عمل به وګوره چې عمل له برابر وي خو کامیابی ده که عمل برابر نه ده نو کتاب کسه باشدار سو کې بیا کامیابی نشته ده بیا الله تعالی فرمای فکې پسرنګ به حالت دا غي اذا جمعنا مرکل چې موږ جمع کو دی لرا لیوم د پار د حساب دا غرض لا ریب فیه چې نشته جنس شک پراتلو داغه کی یا لیوم د پار دا فاغرس کی چې رز د قیامت تلا ریب فیه چې نشته جنس شک پای کی و اوفیت برابر بکړه کل نفس هر یو نستا ما کسبت چې کسب کړه دی وهم لا یظلمون حال لاله چې په دای باندې به ظلم نشي کوله الله تعالی فرمای ډیر کې ودی د ځان نه حدیثونه جوړي دا خلک ځان خوشالۍ د دروغ اوسم دا خلک تاسو به کتلی مز نه پیجنی او دس نه پیجنی شرابی کبابی بدعمل انسانی غانه چې خبرو ته جی وای زه پکا مسلمان یم وای زه پرفیکټ مسلمان یم مالک دا پرفیکټ بچی دا پرفیکٹ دیتا وای تاسو ته خو چې دا خلک جنن دا کافران نه دي نن ډیر خلک هغه په خپل نظامونو کې تنگ دي هغه مسلمانان کیږي هغه د اسلام نه ډیر متاثر دي هغه چې اسلام مطالعه کوي هغه وایي مذهب دغه دی او سیبا هغه چې مسلمان ته وګوري کنه نو هغه د ځړیا د دینه خو مونږ کوي بیا هغه اسلام نه راړي اوس چل دي اسه پیمانی وایو زمنګ دلته مثلا د بار ملکا پیران راشي سیبا هغه چې دلته راشي انو هغه داسې ځان بوټ سوټ کړی نه چې دی وته کم ځان جوړ کړی او ټای او پین شټي وته چولی هغه هلته دومره ګډاګانې او کلبونه نه چې څومره ورته دی دلته کوي د هغه هلته دومره شراب نوشي نه چې څومره ورته دی دلته به مېلمستیا کې کېږي د هغه هلته دومره بې حیایي نه چې څوک ورته دی دلته مخامخ کړي نو هغه وایي یاره موږ کې دی کې څه فرق دی دغه اعلی چې دا داسې مسلمان وي چې خلق ورته کته چې د هغې په ایمان ګوره داسې مسلمانان هم کنه شان ورشاه کشمیر رحمت الله علیه هندوستان کې د کشمیر بدارالعلوم دیوبند کې استاد سی به ډېر خلق ورته کتلی دي چې سبق کې ناشوي دي او دا خبرې اورېدلي دي او مخ ته یې وله کتلي نو هغې به وي د نوم محمد انور شاه چھوٹے محمد کا یہ حال ہے بڑے محمد کا کیا حال ہوگا د وړو کې محمد انور شاه د دومره مقام دی چې لوی محمد صلی الله علیه وسلم دغه به کم مقامي خلکو ایمان راوړی دی خلکو وای مرد حقانی کی پیشانی کی نور کب چھپا رہتا ہے صاحب ذی شعور د حقانی سړي د تندی نه پته لګي د په تندی کې د ایمان نورانیتی
ګورا یو د سرمنی سپینواله دی او ګولټیر سپین ګولټیر یا تک سپینی دا جدا شی دی یو د حقانیت نورانیت چې الله تعالی د نیکانو بندگانو په تندو کیخي عباد الله اذا رؤوا ذکر الله د الله بندگان داسې دي چې تو ګور ته الله را یادېږي تی چې په خبره کې کېنې ستا به دین سره مینه پیدا کېږي تا به دا طلب را دي چې ما دا ګناه پرېښود او دا عمل مې شروع کړه دا د الله بندګان دي ښه الله فرمایي ووفیت کل نفس ما کسبت وهم لا د دوی به څه حالت دي چې په قیامت کې الله را جمع کړي او بیا هر انسان ته الله تعالی دا چې کوم عمل د هغې سزا او جزا ورکړي الله دې زموږ ستاسو بخښنه نصیب کړي ښه علم ترى الله وی تنګور ال الذين طرف دا کسانو او تو چور کړه شو دیت نصیبا حصہ من الكتاب د کتابنا یدعونا دی بلل شو الی کتاب الله په طرف د کتاب د الله تعالی لیحکم بینهم د پاره فیصلو کې پمیان زدای کې ثم يتولى بیا وګرځر فریق یوړل منهم دا غینا بدی حال کې و موردون چای اعراض کوونکیو ذالک دا بیانم پسو دی قالو تی دی ویلن تمثل النار هرگز و مسن کی منگر اور الا ایاما مگر رز معدودات دشمیر و غرم دوکا کیا چولو دی لر فی دین پا دین دا غی کی ما غروایت خبر کانو چو دی یفترون دزان نی جوڑول فکیف نسرنگی بوی اذا جمعنام چو بینگ جمک و غی لر لیو من دا پار دی صاحب دا غرزی لارے بپی جنشتر جنس شک پاگی کے و اوفیت برابر کلش کل نفس ہر یو نست ما کسبت چی کسب کردے وهم لا یظلمون حال لارے چی پائی بظلم نشی کولے صدق اللہ العظیم الحمدللہ رب العالمین کریم خدای تا زمین دا ٹول نرازی شی اللہ زمین دا ٹول پا حال رحم کے کریم خدای زمین تقصیرات ماب کے اللہ من تا کامل ایمان کامل رضا کامل تقوی را کے اللہ من تخپل قربت خپل معرفت خپل عظمت راکې الله د درس دا څومره شرکا دي الله د ټولو د دارینو خوشحالۍ نصیب کې څومره مشران دي خدای تقصیرات معاف کې څومره ځوانان رونه دي الله ځوانای کې دین د پاره برکت واچي څومره معصومان دي خدای ته عالمان با عمل کې څومره زنانه دي الله ته دیندار او پاکباز ولري الله د شیخ سے په عمر کې برکت واچي الله د عافیت او د برکت ژوند نصیب کې اللہ دے دارالعلوم سمرم خوائج دی اللہ دے دا غیب و برابر کی اللہ دا جمعہ دا تعمیر دے اللہ دا پا احسن طریقے سرو کی اللہ تعالیٰ رجب کے شعبان کی اللہ زمین پا عمر کے برکت واچے اور دا رمضان المبارک عبادات انوارات زمین دا طول نصیب کے اللہ زمین دا طول پا حال مان رحم کے صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی دعاو کے اگا بیمار دی سو کور والے بیمار دی اللہ تعالیٰ دے وتا کامل صحت ورکی اللہ دے وتا نور دل تسوک بیماران دی اللہ دے غیت کامل صحت ورکی اللہ دے زمین دے ټولو په حال رحم وکي